والی نمنو دا والی خابل د نگران نه دی کفر د خپل ولایتونه بد کی زموږ د بلو پښتنه موږ کولی شو امریکا دې وځي موږ هم سره په دارو خېږو که زموږ دینه کو خوشي کده ولایت خوشي کده امنیت کنه منو والی مالک تاسو په دې باندې دا ځوان په تاسو دا ملت تباه کوي دو هغه چې تصامې ختمې کوي دو هغه عکسونه ختم کوي دو هغه اساسیات ختم کوي دو هغه بشکه ختمه کوي دو زموږ دښمنان دي دو موږ په کورو کې ونډي دو زموږ ماشومان بوځي زمون دا فقیر او مظلوم رئیس جمهور دی مواوری دته زه رئیس جمهور نه وما دا یو مظلوم رئیس جمهور دی رئیس جمهوره ته به په کومو سترګو د مشرقي نه رایه غواړې ستا په حکمرانۍ کې داسې کیسې کېږي یا به شپون هم د دې خلکو سره ښه کوئ او یا په والله چې د دې خلکو تر هغه پورې درنه پوښتنه وکړم چې تر څومره زما د یو وکیل وس رسېږي یوه خبره واورئ امریکایانو یوه خبره واورئ په الله قسم دی تر کله پورې چې تاسو په افغانستان کې هستئ په افغانستان کې به دا وینې جاري کېږي د نن ناخوا هم نه غواړو چې دا غیرتي ولس دی دا ولس په الله قسم دی که سر کېږي تا ته ډاکټر صاحب اشرف غني په کلاو غوږو یې واوره که چېرته د نن نه وروسته او د دغه فقیرو خلکو پوښتنه تا ونه کړه ولسونو کې غیرت شته د ولسونو داسې اصلي بچیان یوه خبره په ډاګه واورئ ما والي صاحب سره خبره وکړه والي صاحب ویل زه استعفا کوم جواب ورکړي او که وایي لکه یو ساعت بعد دا 50 نفر قرباني د نور هم تیار دي چې په ولایت باندې ورشي نو نن ولې ناوالي نه راوځي ولې نه راوځي څلور کسه بېګناه شهیدان کړي دي د کور نه سره وړي دي پیسې وړي دي خو به د دې لاس پکې و چې د دې لاس پکې نه امریکا سټیزن دی چې چا پاچي امریکا چا امریکا راوستې دلته که چېرته راوځي او په رښتیا والي راوځي که قومندان که قومندان د امنیې که مدیر د استخباراتو نه واډېري موږ لس دقیقې بعد ښار طرف ته خوځېږو که چېرته والي راولو بیا د موږ مخې ته څوک ونه درېږي دا څلور شهیدان کړي 50 د نور هم شهیدان کړي جړا چې ما ته راځي د دې وجې نه چې زه مسؤل نه یم دې د خاطره زه دلته راغلم
کېدای شي زه بېګا ته لاړ شم ما هم څوک ووژني. په دې احساس باندې زه دلته راغلم چې دا هلکان زه پېژنم، ما سره د ماشومتوب نه راغټ شوي دي. دا قادر په نامه باندې هلک چې دی زما همزولی دی، ما سره راغټ شوی دی، او دا چې دی دغه نه فارغه شو د څارنوالۍ نه، په محکمه کې وظیفه لري، قاضي دی. زه یې پېژنم د ماشومتوب نه چې دا د ماشومتوب نه چاته ضرر نه دی رسولی، او نه بد عمل او نه بد فعل او نه په دې خبرو کې لاس